بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قبل قدر عزتمند ومسلمانان وكشران ومشران ورونو، زم موضوع شروع و جنت داخله دو اسباب هغه عمل چې انسان په جنت داخليږي دا غي نن څو بیان نکړو. یو حدیث کې راغلی دی، امام مسلم رحم الله دا روایت ذکر کړی دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو رښتیا ویل لازم ونیسئ، یعنی رښتیا وایي دروغ مو وایي. وای کوم انسان چې رښتیا وایي نبی رسول الله فرمایي چې دا رښتیا ویل انسان ته نیکی طرف ته رهنمایي کوي، انسان نیکی طرف ته راکاږي، او نیکی انسان جنت طرف ته وړل کوي، جنت طرف ته راکاږي، جنت ته داخله. نبی رسول الله وسلم فرمایي یو انسان به رښتیا وایي او د رښتیا ویلو کوشش وکړي تر دې چې د الله سبحانه و تعالی په نسبت ډیر زیات رښتیا ویونکی دغه انسان ولیکلی شي. نبی رسول الله وسلم فرمایي د دروغ نه ځان وساتئ، ځکه دروغ ویل نافرماني طرف ته رهنمایي کوي. انسان ته د الله رب العالمین د نافرماني لاره ښیي دا دروغ، او نافرماني جهنم طرف ته وړل کوي. او یو انسان به دروغ وایي او د دروغ ویلو کوشش وکړي تر دې چې د الله په نسبت غټ دروغجن ولیکلی شي. د دې حدیث نه دا فایده معلومه شوه چې د رښتیا ویلو په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي او دروغ په ویلو په وجه باندې انسان جهنم ته داخليږي. نو اې د الله بنده رښتیا وایي چې جنت ته داخله شي، دروغ نه ځان ساته، نه چې جهنم ته لاړ شي. همدې کې موږ ته دا عمل چې انسان په جنت ته داخليږي هغه رښتیا ویل دي. رښتیا وایه نو د نیکو اعمالو طرف ته به ستا رهنمایي کېږي، او چې نیک عمل ته ستا رهنمایي وشو، نیک عمل طرف ته جنت ته به لاړ شي، او د الله سبحانه وتعالی په نسبت هم رښتونه ولیکلی شي. یو بل حدیث کې راغلی دی، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کې وفرمایل وی درې قسمه خلق جنتیان دي، یعنی درې قسمه خلق دي دا جنتیان دي. و سوچو که په دغه درې قسمه خلقو کې ته یې او که نه یې. انصافداره بادشاه چې صدقه کوونکی او د نیکو اعمال توفیق ورته میلاویږي، یعنی هغه بادشاه هغه انصافداره خلکو سره انصاف کوي او صدقه کوونکی او د نیکو اعمال توفیق ورته میلاویږي. دویم هغه سره چې د خپلوان، یعنی خپل خپلوان یو که هر یو مسلمان یو ورور د هغه سره نرمي کوي، یعنی د خپل یو مسلمان ورور سره نرمي کوونکی دغه انسان جنتی دی، د الله پیغمبر وایي. او دریم هغه پاک دامن سره چې هغه د بال بچ خاوني او د پاک دامنۍ کوشش کوونکی چې خپل ځان پاک وساتي، چېرته غلط کار ترې ونه شي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې درې قسمه خلکو باره کې وویل چې دا جنتیان دي. انصافداره بادشاه هغه سره چې د خپل مسلمان ورور سره نرمي کوونکی، هغه سره چې خپل ځان پاک ساتي د غلطو کارونو. لکه دا حدیث امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی. یو بل حدیث دی آسان عمل دی چې هغه انسان دپاره جنت واجبوي. په سنن ابو داود کې حدیث دی 1353 نمبر حدیث دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وای چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، دا دعا چې ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا پر جنت واجب شو. یعنی څوک چې دا دعا وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا،
نو په دې سره دغه انسان د پر جنت واجبېږي. سهار او ماښام لکه یو روایت کې دا هم راغلی سهار او ماښام یو کرت ویل 3 کرت هم په یو حدیث کې راغلی دی. نو په دې سره د انسان د پر جنت واجبېږي. چې جنت واجب شي دغه انسان جنتي شو نو دا جنت ته داخلېدو یو سبب دی چې انسان په جنت ته داخلېږي. یو بل حدیث دی د عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې اذان کوونکی الله اکبر وایي نو تاسو نه دې هم هر یو کس الله اکبر وایي. او کس د اذان اواز اوري نو دې هم الله اکبر وایي. چې مؤذن کله اشهد ان لا اله الا الله وایي نو په تاسو کې دې هر یو کس اشهد ان لا اله الا الله وایي. بیا چې کله مؤذن اشهد ان محمد رسول الله وایي نو تاسو نه دې هر یو کس اشهد ان محمد رسول الله وایي. بیا چې کله مؤذن حي على الصلاه وایي نو تاسو نه دې هر یو کس لا حول ولا قوه الا بالله وایي. لا حول ولا قوه الا بالله. دا هیله علی العظیم بعض خلک وسره خدا نشته په حدیث کې. البته مسند احمد حواله پیش کړي لکه په مشکات کې ذکر دی او مسند احمد کې د الا بالله هیله علی العظیم پکې نه دی راغلی. نو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دسی بنوي لا حول ولا قوة إلا بالله. دا حي على الصلاة په جواب کې او حي على الفلاح په جواب کې لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابي چې کله مؤذن الله اکبر الله اکبر وای په تاسو کې د نبی رسول الله فرمایي چې هر یو کس دی وسوي الله اکبر الله اکبر. ابي چې کله مؤذن وای لا اله الا الله وای تاسو نه هر یو کس لا اله الا الله وای. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ د اذان په جواب کې دا کلمات د زړه په صدق سره وای نو هغه په جنت ته داخليږي. دخل الجنه جنت ته داخل شي. دې عمل په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي. یو بل حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحم الله نقل کړی دی په جلد 2 کې هغه کې د راغلی چې کله یو سړی د اذان आवाज واوري او د اذان جواب ورکړي به د اذان نه پس په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره وسیله والی لکه حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا مده پر وسیله وختله دا وسیله په جنت کې وزي دی. نبی رسول الله فرمایي چې اسمم د الله سبحانه وتعالى راکې خو تاسو زما د پاره غواړي. او به د اذان جواب ورکول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله الاخر سوچ دا دعا وای او به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وجبت له الجنه دغه انسان د پر جنت واجب شو. ان اذان جواب ورکول د اذان وروسته په نبی صلی الله علیه وسلم د پر وسیله غوښتل یعنی دغه دعا ویل او دغه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل وای دغه انسان د پر جنت واجب شو. الله سبحانه وتعالى دمو تاسو په دې باندې موږ توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.